بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ بتعريف الكلمة والكلام لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما، فمتى لم يعرفا فمتى لم يعرفا كيف يبحث عن أحوالهما. ये देखो यहाँ पर हाँ पुख्तों के ځان په خبر باندې پوه کړئ. تاسو به دا اورېدلي چې د هر علم د پاره لابدي د چا نه د درېو خبرو نه، یو د چا نه، یو د تعریف نه، یو د موضوع نه، او بل د چا نه. موضوع د علم نحو څوک د تعریف يو علم بأصول يعرف به أحوال آخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعضها. ده شيء ده تعريف ده. أو موضوع سوق ده كلمة وكلمة. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض ذاتية. موضوع ما تستطيع بحث ما نكره. موضوع څه ته وایي کنه؟ نو یاد ساته نو کوم شی چې ته موضوع کې هغه د هرې مسلې موضوع وي، چې د علم موضوع وي نو هغه به د هرې مسلې صحیح موضوع، خو د هرې مسلې موضوع کېدو په یو د طرق اربعو سره، یا به خودي موضوع د علم موضوع د مسلې، یا به څوک یا به چې کوم دی هغه نوع د لکه موضوع د نحو کلمه ده، هغه نوع څوک دی اسم، بل نوع څوک د فعل، بل نوع څوک د حرف. نو چې په خپل موضوع د مسلې شي یا د موضوع د یو نوع موضوع د مسلې شي یا عارض ذاتی موضوع د مسلې شي، څوک یا نوع د عارض ذاتی موضوع د مسلې شي. دا به تاسو وایئ ان شاء الله مرزاهد او په دې کتابونو کې به تفصیل سره دا روان دي، خو چې مرزاهد ټول ویله تفصیل سره وایي. نو چې زه خبره تاسو کوم نو موضوع د علم څوک شو؟ کلمه او کلام شو. پوه شئ کنه شئ موضوع څوک شو؟ کلمه. ها غرض هم زده کې اشاره د ذهن الخطأ اللفظي في كلام العرب، اور په کلام د عربو کې د لفظي خطا نه بچ کې اعراب غلط ونه چې وقع پوه شئ وقعت اذا وقعت في البير نجاسة تسونه څنګه إذا وقعت في البير ولي في البير في ده سنة بينه أول هبد حرف جرب وذمي داقي كندريك بيتا مد جملة بيچونو چرا نو أول هبد حرف جرب وذمي داقي كندريك بيتا مد جملة بيچونو چرا باو تاو کاف لامو واو مزو مسخلا رب حاشا من عدا في عن على حتى الى. ٹھیک ہے دا شو شو نقول دا في البير دا بيري ولي من ما يذكر له چې في کمزور شی لا نه ده، في لا کمزور شی ده جر ور کوي ده جار ده حرف جار الذي يعطي الجر ده سوي او جرب بیا به سزر راځي بیا به دغه پوښې به د مفرد منصرف صحیح دی کې قائم مقام منصرف صحیح دی د جمع مکسر دی د څنګه دی جمع مؤنث سالم دی هغه جرب په څه کار کیږي پوښې بیا به کله به اعراب بالحرکت کله اعراب بالحرف بیا به څنګه به کله به اعراب تقدیری وي کله به اعراب صحیح لفظي د خپل دنیا د دنیا په درمیز د کوی انا بچته نه حاجت کې بخارو. ٹھیک شو وګورئ جی ما تاسو ته تعریف موضوع غرض بیان کوم او موضوع ما تاسو ته وی چې څو اوري موضوع د علم په اصول کې ما يبحث فيه عن عوارض ذاتيه. السؤال زمان سؤال ته پتا باندې ده چې کلمه او کلام د موضوع د نحو ذکر شو
چې دې له احوال ثابته دې له بس نو پس دا غینه پس الکلمه اسم الکلمه هي اسم هي چاته مراجع ده كلمه اسم وفعل دا غير وارث ذاتي دا يسري دا مسألة دا نحوش ما يبحث فيه دا بحث بداي چې دا موضوع د علم موضوع د مسلې هي اسم وفعل دا موضوع د علم ده موضوع څه ده هي زما چا درجه ده ما درجه ته درجه کلمه ده کلمه درجه ده وټک شو کنه او كونها اسما وكونها فعلا وكونها حرفا دا سري دا دي وارث ذاتي نو ما اثبات دا بعض دوی اثبات توارثیت ذاتیو چاله د موضوع د علم لره یا په خپل دلره یا د قسم لره یا د نوع لره یا د دار ذاتی لره یا د نوع یار ذاتی لره دا تفصیل تشو بیا ځستانه تاسو کوم چې یاد ساته تا په دې کې ډېر فاک شغل کیو چې تا الکلمه لفظ مجال مفعول هذه غلط کار ولا غلط کار قرآن تعریف د شی ماهیت د شی بیان څه بیان نو دا وارث دي تعلیمات ولې ټیک ته کوم یستاجي مسمه ټیک الکلمه لفظ الکلمه دا موضوع شو او لفظ وزعال معنی دا احوال وارث ذاتي شو كيني ما يدس بيجويا ده نفس معرفة ده شارع ده وجودي تفصيلي ده سلام ده كلمة وجود ده وجود إجمالي ده وجود صوت أوارث ذاتي ده وجود نرسلي ده وجود نسي وده كلمات وكلمات أو كسوة والتفصيلات ما يجوا لفظا ما فدوها أو إجمالا كلمتنا وده هو شو أهوال بس ده وجود نفسي وده وجود نفسي بعين وجود يا سادة من الدقة يا أستاذ من تستري ويتك لا وارث ذاتي وموضوع ثابته بوشي أو ده ذات موضوع وباسنا ذات موضوع خود موضوع با مفروغ البحث تكاد استمراري لأن ده ما ده باس نسي أبدا راو ده ده صح جناوه ده كلمة تعريف ده كلام تعريف مجال يبغى أكاديمية ولا كلام ده أحوال ثابتة ده معرفة ومعرف ده وجود ثاني وجود التفصيلي جاي شيء واپس وجود ده ما هو عوارض شو وتما تقول شنو بدنا أحوال عوارض ثابتة راري بكي كي होते डंड बकी पे होते راغ جامد غير جواب كي كتقول وبدأ بتعريف كلمة تعرفون يقول ولا يقول وده سؤال فكارنه لأنه يبحث عن أحوالهما ذكا قريب وي زلت هذا مجبوري بيان بشك بيشوف تسلموها كذا دي دلت تعرفونها أحوال ثابتة والجال فرض معرفة ده شارع الشيء أحوال الشيء ثابتة ولا الشيء في ده مقصود هنا مقصود ده دي الأحوال ثابتكم ده مقصود نو مقصود سوقه إثبات الأحوال لها هما أحوال بس شارع ثابتة وال ده أنا ممكن دي شيء مو بيدن لو المخرة توقع دي شيء بيارس هو هي اسم وفعل وشيء يا وايكن لو هما توقع نزدي ولا جد لو تاع التعريف ده كلمه والتعريف ده كلمه ده تعريف ده مقصود هنا وسو مقصود بديسو موقوف كل شيء مقصود لي المقصود بسي لو بدأ بتعريف الكلمة والداي محكيكو ده شروطه لأنه يبحث بتاعت في كتاب دي الأحوال ثابتة سبي ثابتة أحوال ثابتة ولا ده تصفيه ماشي ولا شيء عبد الشكور دي خسارة كده عبد الشكور جل كم يابس هذا متصل عبد الشكور بيجي بس كده نقول ما طالب يجي عبد الشكور صوت زين جاء أرشد ده دي شيء أكثر مسلم رسول أستاذ بيابر أحوال ثابتة هما وشي نقول بدأ أحوال جدي ما راوس سبق نوي وشي بي
اوري هغه څو کنه حافظه یا شرم حافظه وکړه سره مصوبه تر باندې بلو حافظه وکړه مشاعر څنګه وي په دا څنګه جوړیږي اوري هغه حافظه چې کنه ها هذا ده وش شيء صوّاه نفسه زي الزطايا وش هيك أوري وقتلت شويهتي وفجعت قلبي وقتلت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشات نائم الربيب بتار بزد زما قتل كرا کله شوية ممكن بيزبور زمان دميني نوتا تصغير كلا دميني نوتا خوشي هوري او زمان ردي وجهه وانت لشاتنا ابن الربيب او تدقي بزوي تو جددي بقيلو شوي شرمخا وزيت بدرها وغدرت فيها هم ددي بقيلوان بتالي داسا بزا غزيدريوا تعالى رزق درك شوي بدرها در فيتوي وش وغدرت فيها هم دعقت الموسر بسوقه داري سر بغدركو فمن انباك اذا تتشاوي وچا خبر کړي ان اباك زيبو استغفر شرمخت من اذا كان اتباع اصول د بیانوما چې کله شرمخي کله طبيعت د شرمخي کله زي اذا كان اتباع سوء فلا ادب يفيد درې کاله تکمیل وتوکه هو فلا ادب يفيد ولا ادب نه ادب پیدا ورکوي نو څو ورګتو خطر ولګو ماته وقت سمعتم ذلك الخطا هو شي سمعته احوال ثابته ها احوال ثابته وصل ما چا د سره ما لوي کو په دې ځای په دې ځای کې مملوک دلته په دې جمعات کې مده سبقونه وې څوک اوري چې کله بریته شو پوه شئ چې بریته شو نو څه چلو به ورته به تاسو سره کوي بریته پرې هو او بریته شو بسو اوري انت تاسو دا څه شي دا فتش حاجه تاسو خبره کومه احوال ثابت ول فرض چا ده معرفت دا شرعي مسنګ ها وګور ځان په خبره فمتى لم يعرف احوال ثابته نو کله متى د تعمیم زمان لپاره څه لپاره راځي لم يعرف مجردك چې دا نه پیژندل شي کلمه څه ته وایي وای دا وخوته وایي هغه کلمه څه ته وایي وای دا بيزي ته وایي پیژنې نه سره نه شي د کلمه څه شه ده کلام پیژنې وای دا زم بکیل کی سړیو ورګه اوره فمتى لم يعرف شكل دا دوانا ونبي جندشي كيف يبحث عن احوالكما دير باحواله اثبات احواله بس ما سوي اثبات محمول موضوع سمونه ثابته وسمي عبد الشكور تسيد لاهور بس تاسو ما مولانا عبد الشكور سي دا بدر کې پوښه په بدر تمه کې دا یو انسان دی عالم دی د چې کوم د خو منطقي عالم دی د خو استاد دی دا په دې خال کې کوم ځای کې خال کې دی پوښه په وایي په دا یو عظیم انسان دی زه ته یم چې د ما سره په ټون کې او دا بیا په دې باندې پوښه منګور په ماما سب سره اوري پوښه کړی دا انسان دی او اوس باندې حدیث لري کنه پوښه زلاړه باندې ټون کې مون په یو تعلیمانه به یو کار مون تیر کړ پوښه او ما سره بناستو او چې بغیر زده چې بناستو ما سره وکړ او ما ورته خو دې دې سي خو ما به څه وکړم چې بشر سره کنه ما پلان کړو ما به دا څه وکړم دا خو اول کله لاړم په طرف لما چې دلته یو بار مدرسه په اجرا کې مې ته شکر دی ا دې جندول دې مون خلک ها کوم ځای کلیوال له دې په اړه خدمه چې یو په نو تارش ده ډېر خوشاله شو ډېر خوشاله ډېر ته به خوشاله شنو دا شکر بوډا شه وایي ټول بوډا په شنو خدای روح او ژوند دې همیشه لري
خوشي الدوام وزمان الخير المستوى لكن فضل منه خوشي خوشي زندگی ده مسمى توي وصل تشكروا بيد وتاش تخش وصل جه عالم ده وصل جه بامر سك سبب کوئی وصل جه ده كم منطقي وصل جه ده سو خوشي كل عقيدي ولا انسان ده سم انسان ده مؤمن انسان ده فارسا انسان ده وصل تزور من ده خوش على بس من ده كافي سوبر كول ليش كافي وزبل بلاني روزا وبلاني والسنة لدينا شيء السنة خدت تدريس وخدت مدرسيات لهاي ساتما وزبل بلاني جدا من كافيدي خوش وزمن ده وصل فرديرو مسلوك اختلاف ويجي اليوم الزد بسات وكرامات بسات بل جريك أنا بجد توهين منك احترام منك سنو بك ابن خبر بك هو تداخل كاري ومن دخل دمونديت من خطا لاريو وش يو انش تدينا اول نو ويجي وتتشا توهين منك وش دغاي عزتك وكرامتك وش هنا مقدر بك هو بس من كان غير شو بدنا خبرك يعني ما صار اختلاف ده يمكن خبرك ابا قال دار نفس وش هاي موضوع ماسكو مناسبتكم انا بقول ونقول تنزلوا قولهم مش منشو الولد ولذا سلمنا عنه ومن يخلي الاستاذ الرجل كما قال ما تصل خبرك من سيطرة نقول من حين النصر جواب على سنة خبر سنش أنا قال لي خبرت تقوم لم يعرف يوسف لم يعرف شو نبي جديش كيف يبحث عن أحواله قال تداو نبي جديش كيف يبحث عن أحواله هوري كلام ده قولي يا بدا معرفتنا مأخوذي يا بدا كان يا بدا رفاش يا بدا التعريف وشته په اول صورت کې چې دا معرفت نشي استاد دا دلیل مستلزم دعوا لري ځکه دعوا ذکر د تعریف ذکر د چا ګورستان دا دعوا تعریف دی څه شي تعريف او دلیل دا و چې څه کدا ونه پیژندل شي څه لم يعرف هذا غير يعني قلت ده دليل قلت نفس معرفته النوم سر ما زال باكل يا نفس معرفته سر كلمة تنجي تبيجن نفس معرفته كداخلي أستاذ ده تعريفي ده فمتى لم يعرف كيف يبحثون خوش مع نفس معرفة صوري ها ده سامس خبر منه ده أستاذ دليل مستلزم شالرا ده أستاذ وسوا تعريفه أو الدليل من النفس معرفة ثابت مش كم ثابته على شو تعريفه على ثابتنا شو أو كم شيء ثابت شو ذكرته لم يكون بيجن شيء بالكل بيجن قليل أحوال هذا أو ده إذا اللي كده تعريف ثابت التعريف ونشي تعريف إنكم ذنوب بيجن شنو بيجن أحوال ثابته سيبنا شنو اللي يشغل البيجن أحوال ثابته ولا شيء كنا شيء أستاذ دليلنا معلومي يسوي غرض تاسو تعريف نفس معرفته تعريفه أو ثابت تسكو دينا نفس أستاذ ده دليل مستلزم دعوي للرشوة هو شيء أستاذ دليل ده ضرورت ده نفس معرفته فأري وجه سلشي أو دعوستا خاصة سر التعريف أو كتو ده يعرفها زي فبتا لن يعرفها شي تعريفي ونقريشي هو شيء كنا شو أوري كنا نو بیا توقف د باز په تعریف باندې ځکه د باز د فرق نفسي معرفت هم کوي سفر کوي نفس ته لازم په تعریف نه کوم ځای او بعض احوال زي ویل شي اول احوال ثابت معرفت ما اشتغل نو بیا د څه شي نو کستا نو بیا اولنې اخلي نفسي معرفت نه
دعوه مستلزم استاد دا وجه کوم دا ها بیا کوم استاد خو مقصود دا چې تعریف او چې دا تعریف دی ورو او ثابت دی بل شی چا څوک دی نفس وي هم دي کوم زوډه دي کوم دي او څنګه او استاد دا يعرفان او غرض تاسو دا تعریف ثابت دی نو بیا دلیل وسره ټکی ولې افاز احوال دا کړل چې بالکل احوال کې نه داري شي معرفت دې سره نه استاد هو غرض نشو تعریف شو تاسو جواب وکړئ کوی به تاسو به څه وکړئ جواب وکړئ په اعتبار د شکل زه نفس معرفت لرم نه معرفت ویژنم او دا غي د پاره با نفس معرفت خو کلی دی نفس څه معرفت نفس معرفت کلی دی او دا غي د معرفت لپاره ډیر ذرایع من جمله د ذرایع یو تعریف یو سره دا یو فرق دی خبره باندې پوره شو نو دا جواب شو اوري کنه اوري نو دا یو جواب شو دا جواب تاسو کوم جواب شو کوم خبره ځان ته جواب کوم په اختیار د شي اول څه نفس معرفت او دا څه او نفس معرفت كلي ده كل ده هذه مختلف زراير بالاسم هم ده بالرسم وما حاصل کو ګوره همیشه کلی ته رسي دا کلی ته لږه شي کلی بچا کی بندي افراد نو دلته په کوم پر سر راغی تعريف تعریف دا څه د په څه ځای په خپل نشته دا بل شي کده نګړې شي دا وقدم الكلمه هغه کلمه په کلام ولې مقدم دا سوال صح کلمه په کلام باندې ولې مقدم هغه فائدہ خبر په کار دا چې تا کلام مقدم کړی لکه مخاطب ته فائدہ تام کلام رسېږي کلمه او هغه مقاصد د آخرت هغه په کلام پوره کیږي دا څومره عقاید چې د قبيله د کلام نه دي د کلمې د قبيله نه كلام نو دا غي جواب وکړه وقدم الكلمه على الكلام او سره دې چې خبره زمون په حق د چا کې و او وجهه په حق د تقدیم د کلام کې و ولې د کلمه مقدمه وای ورزان وای دا ځکه مقدمه چې دا جز دی دا د دې ور یو د دې مفهوم یو د دې افراد نو مفهوم جز دی د مفهومه د کلام او افراد دي جز دي د افراد د کلام ونځکه څو مفهوم د کلمې جزء مفهوم د کلام سره ما تضمن کلمتين نو کلمتين ته مفهوم د کلام کې کلمتوب ته راغلی کوم ده کلمتين نو مفهوم د کلام کلمې جزء د مفهوم د کلام او فرد چا د کلمې جزء د افراد له چا فرد کلام څه د زید په دا چا نه د زید نو د او زید هم سری كلمي او افراد جزء د افراد د کلام او مفهوم جزء د چا مفهوم د كلام وتمره دا چې مفهوم اجمالی جزء د مفهوم تفصیلی د کلام څنګه وای ها اجمالي جزء جزء مقدمي په چا باندې ځکه دا مقدم کوي او وقدم الكلمه على الكلام لكون افرادها جزءا من افراد الكلام ومفهومها او غير شكل زي القانون ده زي القانون او مفهومها جزءا من مفهومه ومفهوم ده خيوره جابه مفهوم ده ايش كم اجمالي جزء ده مفهوم ده كلامنا عشان سديد كلام فقال الكلمه نقول دي بقى